أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 83 اور 84 مطالعہ نن کوو مجھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ النبیو، روز پر دی منافقینو تذکرہ وارسی وقتاً فوقتاً دی اغو تذکرہ شروع دا، مگر دلتا یو ډیر سخت حکم راغو، بالکل یو دو ٹوک. یا ایوہ النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار و منافقین سره سخته پورا قوت سره دی سره مقابله وکا، واغلظ علیہم او دی باندې سختی راوله. کفارو سره خو دانه مخکې کشمکشو، خو دوی منافقینو معامله دا وه چې منافقین مدینه کې ډېر کثیر تعداد باندې وو. مکی دور کې د دو تعداد وو، خو هغه داسې ډر ولا و، یعنی د ډره نه منافق جوړو، اخلاص نشو کولی، غي مخلص کېدلی نشو. خو چې څټې مدینې ته هجرت شو نو دلته یو کثیر تعداد باندې منافقین پیدا شو او شامل شو په مسلمانانو کې. دې باندې موږ سوره بقره کې غږېدلی وو، ابتدایي سوره بقره په حالاتو کې. مدینه کې چې کله دا صورتحال پیدا شو نو دو سره نرمۍ مختلف وجوهاتو. یو خو پهله وجه خدا وا چې مسلمان او اسلام پورا غالب شوی نه و، پورا قوت کې نه و راغلی، یوه خدا وجه. بله وجه دا وه چې دو سره کچرې سختی شوي وی یا داسې یو صورت پیدا شوی نو بار یوه دا پرپیګنډه به وای چې بی وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم ته یا دو مسلمانانو ته خپله کې یو بل خلاف دي او یو بل سره جنگ و جدل کې مصروف دي. درېیمه وجه دا وه پکې چې دو کې کثیر تعداد کې دا منافقینو کورونو خندنونو کې چا پلار، چا رور، چا عزیز، چا تره، چا تربور، چا زوی، چا ښځه، دا مسلمانو او مخلص مسلمانانو. همدغه وجوهاتو چې د هغو خاندانونو کې چې مخلص مسلمانانو د هغو مشران چې د هغو منافقانه طرز عمل اختیار کړی، نو دا یو درې وجې وي چې دو سره مسلمانانو نرمي کوله، دا بنیادي وجې وي. خو غزوه تبوک چې کله حالات راغللو، غزوه تبوک رسې، بیا د غزوه تبوک د بعد هم یو داسې صورت پیدا شو چې بیا خو بالکل مستقل بنیادو باندې اسلامی جنډا غالبه شو، اسلامی نظام غالب شو، مسلمانان قوت کې راغللو، عرب تسخیر شو، مسخر شو. لہذا اوس د دې دا درې وړې خبرې ووتې، طاقت هم راغللو او کم مخلص مسلمانان چې هغه هم په دې پوه شو چې که ما پلار ده، که ما رور ده، که ما عزیز ده، که ما رشته دار ده، چې دا الله او رسول سره مخلص نه دی، ما سره هیڅ تعلق نشته. نو دا خبره واضحه شه. دلته کې الله تعالی هغه خو حکم راغو چې بس اوس هغه وخت تیر شو، اوس یا ایها النبی جاهد الکفار، کفارو سره چې کوم جهاد کې دغسې والمنافقین، منافقینو سره وکړه. اوس د جهاد دا مطلب نه ده چې एकदम توره رخله او دینه سر کټ کوه، بلکې د دې مقصد مخکې چې کوم یې وغلظ علیهم، دی سره سختی پیش کوي. یعنی مخکې به چشم پوشي تا کوله نبی صلی الله علیه وسلم یا مسلمانانو،
اوس چې شپوشي نشته مخکې به دی تا په محفلو کې کېنستلو بعضې ټیم کې مشورو کې به شامل کو بعضې ټیم کې به ورسره ډېر ښه تعلقات جوړ شو یعنی دو ته به اهمیت ورکولی شو هغې به غرض دا و چې کون دې ده کې احساس پیدا شي مګر اوس حالات دا نه دي دا به تاسو محفلو کې نه کینی دو سره به تاسو مشوره نه کوئ دو ته به څه ذمهداري نه ورکوئ دو کم محفل کې چې دی ناست دي دو سره به خوله نه لګوئ د دی خبرو ته به اهمیت نه ورکوئ دی خبرې به اورئ نه دا که څه دو باندې ذمهداري دي یا څه قسم ذمهداري دا به کناره کش کوي د زنه دا به د مسلمانانو مخلصو جمع ته نه راپرېږدئ دا بالکل ټارګېټ کوي بیلي کوي چې ټولو معاشرې ته یعنی دی کې داسې وه چې ډېر منافقین داسې وو چې هغه د مسلمانان چې کوم دي چې مخلص مسلمانان وو هغو کې ځنه ګروه داسې وو چې هغو ته هغه نه ویل یاره چلو موږ ورور عزیز ده خیر ده د غلطي ته نه کېږي خو ځنه خو مخلص وو نو دې وجې نه دلته کې دا حکم راغو چې دا ګډ وډ وو لہذا دا بالکل بیل شي چې دا یو څرګند شي هر یو انسان ته د اعمال او د کردار او د معاملات څرګند شي دا په معاشره کې څرګند شي دی وجنه دلته وغلظ علیهم د سره سختی پیش او دا نه بعد بیا منافقین چې دي هغه ویلي چې دا هغه غدار دي چې دا تاسو سره نه تاسو په صفونو کې دي مګر دای باندې هیڅ کله اعتماد ما کوي دای هر وخت په د تلاش کې په د غاد کې وي چې کله موقع ملاو شي چې موږ اسلام ته او مسلمانانو ته نقصان ورسو همدغه صورتحال اوس هم موجود ده په دغه مسلمانانو جماعت کې په قومونو کې په ملکونو کې مسلمانانو ملکونو کې داسې خلک موجود دي چې هغه سره غوتی پټی کړي دي هغه سره حالات ور کوي هغه تغویر کوي خو چونکې عام طور باندې مسلمان ده او د منافقینو هغه کردار اوس څوک څرګندوي نه نو هغې باندې بحث مباحثه کېږي که چېرې داسې وای نو یا خو به هغوی توبه ایستلي وی یا به کناره کش شوي وی یا به اخلاص ورکې راغلی وی خو داسې نه ده دې وجې نه ګورې چې کله نقصان رسېدلی مسلمان ته خپل مسلمان نه رسېدلی ده نو دې وجې نه دلته یایي چې دو سره بالکل وغلظ علیهم دی سره سختۍ کې سره پیش شي ومأوهم جهنم ویلې چې د دوی ټکنه چې دا هغه جهنم ده و بئس المصیر او ډېره بدترین ځای ده بدترین الله دې موږ وساتي یحلفون بالله اوس یو بل صورت پیش کوي چې یحلفون بالله دوی قسمونه تاسو ته خوري ما قالو چې موږ خدا خبره نه ده کړې اوس د دې خبرې څه تحقیق خو نشته یعنی څه حدیث کې نشته خو بعضې ټیم کې اشارات چې میلویږي هغه دا و چې مخکې ولقد قالوا کلمة الکفر حالانکه د کفر کلمه کفر خبره دی کړی ده هغه څه روایت چې کوم رسي هغې کې داسې ده چې یوه مجلس کې دغه بظاهر مسلمان چې دغه منافقینو خپله کې یو بل سره خبرې کوي او یو مخلص مسلمان دا خبره واورېدله بیا هغه رسېدلي وه نبي سسم ته چې دی یو بل ته وایي چې یاره که چېرې د کومو خبره نبي سسم کوي او که داسې نبي سسم برحق وي او دا خبره ټیک وي بیا خو دې موږ مثال خرونو ده یعنی دې خبرې سره هغه دا اظهار کولو چې یاره موږ ډېر هوښیاران یو موږ ته دا خبرې شي لکه بعضې ټیم کې یو مشر سړي ته یا یو کشر یا ناپویه یا داسې هوښیار سړي ته حالانکې هوښیار سړی داسې خبرې نه کوي خو بهرحال بعضې موقع داسې راشي چې هغه لکه تا نه مشر وي نه کشر وي یا هغه کې وي تا ته خبره شي ته ورته یاره بیا زه خو خار یم که نه نو هغې په دا اندازه خبره کوله چې بیا خو موږ خرونه یو دغسې یو بل ځای کې د نبي سسم غزوه تبوک موقع ده غزوه تبوک کې چونکې یو تعداد باندې شامل شوي خو لاړو نو دی یوې موقع کې د نبي صلی الله علیه وسلم اوښه چې د هغه ورکه شوې وه دا لیدلو یې لړه غلطه شوې وه نو صحابه کرام دا لیدلو یې لټوله نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دلی وګورئ نو دی یو بیله طرف ته ناستو نو دی خولې نه دا خبر او دا دی وایي په ذریعې سره د الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته شیلي وه دی خپله کې دا خبره وکړله چې موږ ته چې د یسمنونو خبرې شعیر ته چې قرآن راغو ایتونه راغو دا راغو دلته حال دا ده چې په ځمکې کې اوښه دا لیدلي شوي د هغې پاته ورته نه لګي هغې پاته ورته نه لګي او دا معاملات خو اکثر وبېشه قرآن کې الله تعالی ځای په ځای چې الله نبي صلی الله علیه وسلم دی ته وایه زه خو هغه خبرې کوم چې کوم ماته وایي کېږي وایي تو پرې نه وي شوي زه نه خبر
زه د غیب خبرو نه خبرې زه چې کومې خبرې کوم زه الله تعالی ماته وحی کوي بیا هغه زه تاسو ته ښیم. نو دلته کې دی دا خبره کړې وه چې داسې چې دا رښتیا نبي وي خو دا په کار چې د اوښ او څرګنده ورته چې هغه زه کېده منډې وي شیره یې ولی اگر چې هغه به ملاو شله خو لیکن هغه وخت یې تور باندې نبي سم ته خو نه وپاته نبي سم ته ځنه معاملات چې داسې وو نو دی دا خبره کړې وه. نو دلته دی هغې خبرې باندې چې څوک کله نبي سم ته معاملات پیښه نو صحابه کرام دا خبره وکړه او هغوی ته ورسېده او هغوی ته دا ویلی شي چې تاسو دا خبره کړې ده. نو هغوی راغلو دغه ځای قسمونه خوړلو چې موږ دا خبره نه ده کړې او دلته نبي سم ورته هلکه کېدو چې جان لکه یو قسم چهره درګذرې کا. نو دلته الله تعالی یحلفون بالله دی قسمونه خوري ما قالو چې موږ دا خبره نه ده کړې ولقد قالوا کلمة الکفر حالانکه دی د کفر خبره کړې ده وکفروا بعد اسلامهم او د اسلام رڼنې د بعد کفر اختیار کړی ده. یعنی دا مطلب دا ده چې دا هغه مسلمان وو چې دوی کې اخلاص نه او دا موجود د منځونه کولو د جهاد تر لاړو غزوه تبوک معاملې کې نو لهدا لمه الله تعالی ورته د کفر کې دي د کفر کې مبتلا دي وهم بما لم ينالوا او دای هغه کوم شي اراده چې کړی و هغه نه وکړله کوم شي اراده چې کړی و هغه نه وکړله. یعنی دا هم یو خبرو چې بعض ټیم کې داسې او به هغې ته خپله دا خوف پیدا شو چې دا خبره رسېدلې ده. کوم روایت چې دي دا دي چې غزوه تبوک کې دغه منافقون یو ځلې خپله کې مشوره وکړه یو لیار وه په هغې باندې نبي سسم تېرېدونی و دی دا وکړه چې دا چل به وکړو چې د شپې مزل ده تیرې کې به مزل و چې دغه کې موږ به یو هغه کې ودرو کله چې نبي سسم قریب ته راشي نو دغه کې به موږ دکا ویر کو ولاندې به وغورځو. دا مشوره دی خپله کې کړې وه او دا خبره چې دا فوراً نبی سسم ته پته ولګېدله. نبی سسم څه وکړو چې هغه لیارې چې بدله کړله اطلاع وشه نبی سسم چې یاره داسې خبره شوې ده نبی سسم هغه لیار بدله کړه. خو لیکن نبی سسم څو صحابه کرام چې عمار بن یاسر حذیفه بن یمان دا یو بهترین صحابه کرامو او با اعتماد نو نبی سم دوته ویل چې دغه لارې باندې تاسو تیر شئ. نو هغه چې کله تیریدلو په دغه لارې هغه ته एकदम پته ولګېدله چې یو څو کسانو چې هغه یو منډه واخیستله نو دوی ورپسې ډېر لاړلو مګر هغه څه وکړو چې هغه ځان پټ کړلو او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ډېر تیزۍ سره خپله اوښه ورپسې ورغه کړله خو پکړ کې را نه و څرګند نه شو پېژندګلي نه وشلله خو دا معامله ضرور وه او نبی سسم بر وخت نبی سسم ته پته لګېدلې وه. نو یوه خبره خدا ده دغه طرف ته اشاره ده چې دی وهم بما لم ینالو چې دی اراده کړې وه هغه کار ته چې به یې کړی نه و. او بله خبره څه وه چې دی مدینې کې یوه مشوره کړې وه دی خو به ډېر په اعتماد و چې دا چې لاړ شي بس که خیر بیا د یو قسم نه رسي. نو دی پوره تیاري کړې وه چې عبدالله بن ابی به موږ خپل سردار جوړو لہذا د مدینې سردار به هغه جوړ شي. نو دلته هغه طرف ته چې الله تعالی چې دی کوم امیدونه چې هغه ختم شول او کار یې نه شو. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مخکې الله تعالی چې دی غصه ویلې ده دا سازشونه ویلې کوي دوی ته ویلې دوک دا ده چې الله تعالی چې دا ما تاسو د خپل فضل سره الله خپل فضل سره نبی سسم او صحابه کرام او مسلمانان الله تعالی غنی کړلو. ویلې چې دا اوس خطر خدا د سردارانو قبیلې وی غټې مګر غربت او مختلف وجوهات خپل کې جنگ او جدل کولو يهوديانو بدا جنگولو لہذا دا په غربت کې مبتلا نو خو چې کله نبی سسم راغو نو د دغه سلسله غزوه تبوک ورسې حال داو چې هر طرف نه به ګټې رتلی هر طرف نه مالی غنیمت برتلو مدینه به ډک و د مال او اسباب نه او دی غنی شو دغه طرف ته اشاره ده فإن يتوبوا يكو خير لهم مخکې الله چې کچری دی بیا هم توبه وبسي دی کار نه توبه وسی نو الله تعالی بیا هم دا غکی دی پر بهتر ده وإن يتولوا او کچری دی نه وبسي توبه واپس نه يعذبهم الله عذابا الیما نو به دې خبره بنځان پویږي چې الله یې چې ته بزد درناک عذاب ورکوم په دنیا والآخره په دنیا کې هم او په آخرت کې هم وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير او دای بزمکه او پسمنونو کې منازمکه کې به هیڅ قسم وما لهم فی الارض زمکه کې به دایته هیڅ قسم مدد څوک نشي ورکوي ولا نصير هیڅ مددگار نشته د بیا الله دې مستد قرآن فهم راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.